پیج لایو دی. ګرانو کتونکو السلام علیکم، زم شیرین زاده او دا ټیم د منګه د مکې نه طیب ته روان یو. تاسو دا غرونه خیمه چې دا غرونه تاسو وګورئ، په دې باندې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تللی دی او طیب ته او هلته هغه په ګټو باندې وشتی شوی دی او هغه مطلب دی دغه شی خو د هغه زموږ دپاره موږ ته د اسلام را رسولو لپاره زموږ مذهب او زمونږ دغه د هغې دپاره هغه باندې سخت تېرې شوي دي. نن زه د هغې کتو دپاره ځم چې یار طیب کې څه دي او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته تللی دی. شیش هم دا دی چې موږ هغه ځای وینو کوم ځای چې رسول الله سلم زخمي شوی و، په ګټو ویشتی شوی و. جی جی بالکل ټیک. هغه موږ وینو خو د دې ټولو خبرو نه مطلب مخکې زه تاسو سره تعارف وکړم. زما سره امتیاز احمد چې کوم دی نو زما ورور کشر دی هم دلته موجود دی او اسحاق صاحب تاسو پیژنئ. اسحاق میا باندې مطلب دا مشهور دی، خپل آی ډي فیسبوک باندې ام اسحاق میا باندې دا او زما د ورور دی دا مطلب دا دی چې موږ راغلي یو نو زه انتهایی زیات خوشحاله یم. نن روحاني ټور زما شروع دی او دا ټن پکې وته نو مطلب دا چې بالکل ما خو لکه بالکل ځان دا کړی دی صحیح عمره مې او الحمدلله ورنۍ عمره مې وه نو ما وی چې لکه دا ښه برابر ادا کړم او دا میا صاحب لاله حوصله بړاو کړه ما ته وی چې لکه دا خامخا کول پکار او امتیاز راته سوی امتیاز راته وی چې قبل پس که دا سرطانه کټا کړنه ته په ټول عمر ځان باندې ملامت کوم زیاره دا ما ولې ونه کړ نو الله لک لک شکر وو اصل کې ولې عمرې کړه او ولې عمره په دې کې چې چا هلاک وکړه او دا غره پاره دعا کړې ده رسول سره په پیری صحیح او عام لکه ما کټ کړه نو دې پاره یو دعا کړې شوې صحیح په ټول کې بار کټ کوو دا کوو د شوې نو ته ما باپ ته باپ ته کې عمره کې نو دا پرړه جوړ نه او نه ما هدا بګي نه نو د 1983 نه دا ولنه مطلب د اختواړه کولو دا غریلو عمرم زموږ الحمدلله ډېر خپل ډېر زیات خپل وشو. ما حاجر اسود خپل کو او اسود ته مې په دکو رسو خو په 1.5 لک سات کې رسېدل او مګورم بیا صاحب زما خیال نه چې 1.5 لک سات وخت کې نیوي جی جی لکه سره شیرین بھائی خرابېږي دا سړی راو پاسم نه ما سره نه بالله ما په دغه زور کې ما د الله نه سوال کو چې الله ما ورسوي نو الله زه ورسوله ما ډېر ښکلی دغه وشو. نو هسې تاسو ته دغه خیمه دا غرونه دا د مکې نه چې کوم دی نو دا دغه روان دي طیب ته په روډ باندې موږ روان یو او ډېر مطلب دا دی چې یو دغه دی موږ وایو چې هغه وخت تاسو خبره کول چې رسول الله سلام په وخت کې خو نه دا روډونه وو نه ایسي ګاډي وو نه صرف په وخت په چرته تلو کنه او جی او وی نه وی هوټلي په لارو کوسو کنه او جی او د دې تکلیفات تاسو اندازو لګوي اوس په ګاډي کې ناسو ګنټه ونی مسافر وکړو بالکل ها په 100 سپیډ کې چې کوم دی ګاډي روان دي بالکل لیکن هغه څومره سخت تیری کړي صرف د دې لپاره چې د دین امت ته ورسي ټول خلق ته ورسي او بیا په طیب کې په هغوی باندې کومې سختې جرالې او هغوی په ګټو ویشتلی شو د هغوی شپې مبارکې چې کوم دی د وینو لهو لهان شوې دا صرف د دې امت دپاره او بیا جبرائیل علیه السلام راځي او هغه رسول الله سلام ته وایي چې تو صرف موږ ته حکم راکړه موږ به چې کوم دی د طیب دا غرونه په دې باندې نږدې کړو او دې په دې منځ کې چپړیت کړو صحیح. لیکن رسول الله سلام وایي نه هغه په دعا نه کوي بلکې هغه وایي د دوی په اولاد کې به نیکان صالحین او مؤمنین پیدا شي بالکل هغه د هغې دپاره دعا کوي بالکل دا زموږ دپاره په هغه وجه باندې موږ نن روان یو طیب ته چې موږ هغه ځای وینو چې هغوی هغه احساس د ګوډې بالکل ټیک احساس انشاءالله هلته به مطلب د تاسو سره بیا هلته نه لایو کېږو نو هغه پورې زموږ سره اوسئ انشاءالله زموږ نیکسټ سټپ به هلته انشاءالله. اوس شیرین زاده رور او امتیاز صاحب زموږ سره روان یو طیب ته په طیب روډ باندې روان یو ټولو غرونه دي دې کې خدای ته ځان ګوټه هم لګېدلې دي ملاقات پکې چیر لپټونه پکې لګېدلي دي او چیر لپټونه وای دغه د دې چړای نه دا سخته ده د ملکن چړای نرمه ده سیده ده یو لیول باندې هغه کې مورونه زیات دي په دې کې مورونه کم دي
ونه پکې زیات دي په هغه کې مونږ زیات دي دا مونږ چې کوم دا غټ غټ مونږ دي کنه لږ نرم او نور ډیر او ډیر دي خو لکه نرم موټ او سیده موټ بل دا چې په هغې کې په مینځ کې دغه نشته د بیریرز نشته بیریئر کوم ځای خو دا یو دواړه سایډ ټرافیک دی خطرناک ډېر خطرناک دی دا بالکل دا چې موټر وې دی بند کوي او مطلب دا دی چې برابر دغه دی زما خیال دی طیب دا غرونه د لیدو زموږ نصیب و چې راتلم به ما اول خدای پاک ما به طیب ته بوځي نو بس دعا زموږ په داسې وګڼو چې قبوله شي ده رسېدا نه رسېده نور الله کارونه دي خو بهرحال موږ روان یو اراده یې وکړې ده ډېره زیاته ښکلې ده او بل دا چې کولاو ده او فجرې ته تلم خاوره سیلاب راغلی او باران شوی او یو قسم نه ته نشم وړی دا سړکونه ډنډ ډنډ کولاولی څنګه چې لیفټس بند دي او بر هغه ټانکۍ ده دغه ولنی نظر نه دی دا ریکارډ دی ستاسو په سترګو کې دا چې اوس ستاسو سترګې ورځي که نه دا هغه به یو مخې ته کېږي دا زما خو دغه تجربه دغه د ایکسپیرینس یا امتیاز صاحب نظارې به ډېرې شي خو دا اوله نظاره چې په دې حرم دا سترګې ولګي که نه نو زه خو لکه زما خو پکې د 11 کاله وشو که نه خو چې زه اوس هم کلي ته ځم او یا راځم چې زما په دې حرم لکه نظر نه لګي زما زړه لکه دغه سکون ورته نه راځي ځکه خو ما ته د اوسه پوره خبره یاده ده بالکل چې لکه دغه نظاره نه ده کنه زما هغه 2 کاله ماشاءالله وشو بالکل سعودي کې خو زما نه هغه نظر نه دی او چې بیا تیزې کنه نو هم بنده تیسي چې لکه د بنده نه یو ډېر اهم قیمتي څیز پاتې کېږي او یا لکه سړی د مور پلاره جدا کېږي داسې یو دغه احساس سړي ته کېږي چې تاسو چې لاړ شئ که نه پاکستان او چې تصویر د کاپي ویلي مزه به کوي ډېر مزه ورکوي سړي دومره خوند کوي که نه دا اوس ماته په ټي وي چې ښکاري که نه زه ما ته کتی زما سره په کمره کې د حرم ماډل پروت دی اورې دلته د راتلو نه مخکې را سره او اخیستی مې پروت و را سره اوس را سره هم پروت دي because I love حرم دا چې دی که نه سکول ده اوس بالته کې به بیا ته په تصویر کې بالکل ننوتی چې خدای دا هغه طرف دی د دې مقابل هغه طرف تاسو ولیدو که نه بالکل او دروازې وبې چې دا عبدالعزیز دا امن پاک دا تصویر کې بیا خلک زنده چې په کمنداز کې لکه ورته ما ورسو که نه دغه یادګاري دغه چې د چا به هېڅ چا هم داسې نه لیدلی زما څونه خیال دی د وی چې دا به ماته لرې نه ما وایي دا به دومره لرې لکه دا ځای او هغه ځای چې ته لرې کاوئ او ما ته په 12-13 فوټ کې و خانقاه به دا چې ډېر نوي کس سره په دغه کار کې مونږ خو د ځینې خلکو نو ناشنا کس چې راشي که نه نوی خلک خو ډېر عمرې له راشي خو اکثر ورته بیا ارکانو پته نه وي ګډه وډه شي چې عمره دې ګډه وډه شي دم پې واوړي که نه مطلب چې او دا خو جو بیګا ولیده چې پاکستانو سهل او د نور ملکانو څنګه په ګروپینګ کې راځي د هغوی ګروپ لیډر یي که نه خو پاکستانو غریبانانو داسې دغه نشته صرف دوی په ګروپ کې نه راځي نه ګروپ لیډر یې نه څوک نه موړونه ډېر ښکلي هغه ډېر په ډیزاین یې جوړ کړی دی او ډېر ښکلی بل ډبل روډ په ډېره غټه خبره ده او لګیا یم بس چل ول کوو
به مې چې تاسو باغې لږ ورکاوټ وکړئ چې داسې ګوله به مونږ څنګه میلاو شي هغه ټانکۍ طرف ته هغه ټانکۍ بالکل ورېږه ګاډی ورته راګرځي که نه دا طایب غرونه دي او موږ ټاپ ته تقریبا را رسېدو والا یو او دغه مخامخ ټانکۍ چې ښکاري دا د ډېر لږ نه ښکاري ډېره چوته ده نو ما ته خو چونکې د دې د هایټ اندازه نشته چې څونه دی خو نه ډېر زیات چوت دی او دې طرف ته مطلب دا تاسو وګورئ لاندې دا غرونه واړه واړه ښکاري دي نو ډېر زیات دغه دی ښکلی منظر دی او ګورو چې یاره مخکې څه دي زموږ سره اوسئ ټاپ ته تقریبا راورسېدې غاړې اوس ونیسه جګلې سره دا لاندې وګورئ دا بالکل دغه دی دا غرون تاسو چک کوئ ګورئ بالکل څه ناشنا ورته غر دی او کلر یې هم بدل دی نو دا بوټي پکې شنه شنه لږ ډېر شته چې مطلب دا دی څه نه څه دغه پکې دي او بیا دې خواته چې کوم دی دا موړونه دي چې موړونه دي چې مطلب دا دی ښه ښکلي په سپیډ کې پکې بنده ګاډی راکټ کولی شي لکه لان دغه کې دي د طیب دغه طرف ته موږ روان وایو That's the wall of the effect. Taib City. دا غونډه پوسټ دی عباس باب عبدالله بن عباس تا دی او دا خو باب عبدالله بن عباس دی او مسجد کوم دی دا دغه مسجد دی بس دا عبدالله بن عباس جمعه ته او جی دا شیرین زاده طیب تر ورسېدو مسجد عبدالله بن عباس ته موږ راورسېدو اوس دلته به دې زیارت کوو او بیا به دې نه چې کوم دی بیا بل ځای ته که خیر وځو بیا چې رسول الله سلام کوم ځای کې د هغوی هغه جومات ته نفل چې کړو لمونځونه په ګټو چې ویشتی شوي د طایب خلکو پې کوم ظلم کړی و دا د پارک خالي شو دغه ګاډی راووت که نه دلته به اوس موږ د ماسپښین لمونځ وکړو او حاجیان عمرې والا دلته نور کسان هم راغلي دي په نظر راله شیرین زاده وایي بالکل خلک راغلی دي جی او خلک راغلي دا ته څه یوازې موږ نه یو راغلي او هغه ځای کې هم ته کیمره ونیسه ته هغه ځای کې هم ډېر خلک وو دا ولاړ دی او دا ټول زیارت کوي او نو تاسو ته هسې زره نږدې کړم دا تاسو کتی شئ بهرحال موږ به خپله باندې به ګورو انشاءالله او د الله نه به دعا کوو چې خدای زمونږ ها شیرین زاده رو دا ځای ونیسه ښه دا کوم ځای؟ ځای ونیسه دغه ځای ونیسه ښه ښه شیرین زاده بھائی جی جی تاسو د خیر سره راورسېدئ طایف ته طیب ته راورسېدو او د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه دا جماعت دی جماعت دی او دا تاسو تاریخي دا باب ځای دی. مطلب یې کتی شئ بالکل دغه په نامه باندې باب جوړ دی دا جماعت دی باب نو موږ الله دی. ګورو او کوشش به کوو چې څونه ښکلي تاریخي زیارتونه دي او دلته طایف کې خو یو دا دی او بل زو هغه باغ ته انشاءالله او چې کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بالکل په ګټو ویشتی شوي وو غاښونه زخمي شوي وو غاښونه شیدان شوي دلته کوم ځای وغه نه خو جنګ کې وو دلته کې صرف پې ولا زخمیان کړي وي او زه ګورم ګورو چې دلته کې د حجیان راغلي نور هم عمرې والا او نور مړي والا راغلي چې دوی څه حساب کتاب دی.
دا اوس بازار غونډه کې دی شیرین زاده څه شو چیرته لاړو ته هغه استرا روان بالکل جماعت دغه سیاده در روانه ملک جماعت لکه دا مخکې معلومي زه په کیمرا کړه مې کیمرامین نه کیمرامین جوړ کړه کوتا خپل دا د تایپ په کې لګه دغه دی دا د تایپ پرونو دی هذا بكم اخوي 10 ريال دا په کې کبیر په کې نو تایپ پر پروتو کچ کچ بینډه وتا خیر تایپ چې کوم دی د پروتو د لپاره مشهور دی ګره جمعه ته دی دا جوړ جوړ او جی نه دا مسجد عباس دی هو شیرین زاده صاحب دې تاریخي مسجد ته تاسو رالی لازم مطلب دا تر سره هم او مې سه بجې ساتو هغه دې خپل جماعت ته راځي د شیو کو کنه دا ورسته کو اول منځو کو دې بل او دا خو دا کو دا وخت مونږ په طایف کې موجود یو د ماسپښین 2 منټ او 2 بجې دی مقامي وخت دا هغه ځای دی په طایف کې هغه جمعات دی چې کله په هغه باغ کې رسول الله سلام د طایف خلکو په ګټو وشتو او هغه ځای کې مخې ته هغه باغ دی دغه طرف ته مونږ ځو دا کوم ځای دی دا دلته کې چې بیا رسول الله سلام راغی دلته کې هغه 2 رکعات نفل منځ وغیرہ دلته ادا کړی دی دا هغې یو یادګار دی یادګاري جومات دی بالکل دې ته به ورننوځو او منځ به پکې کوو نفل به پکې کوو هغوی ډېرې سختې تېرې کړې دي دلته کې په هغه حالاتو کې په هغه وخت کې هغه جماعت ته په هغه شکل دی په هغه شکل دی هغه آبادي ده کومه چې مطلب دا دی په هغه وخت کې وه په هغه وخت کې بالکل دغه د لرګو بالکل دا که تاسو وګورئ دا محراب شیرین زاده صاحب تو وګوره که نه زمونږ د نبي علیه السلام پاکې خپې مبارکې خپې د هغوی وجود د هغوی د امت لپاره درد هغوی دلته را رسولي وو که نه زه مطلب د دې سره ورسېدم زما لپاره ډېر خوشقسمتي ده زمونږ د سرکار دو عالم مبارک قدمونه دلته پرېوتي دي بالکل او زما لپاره نور د خوشحالۍ څه انتها نشته نن امتیاز صاحب او میاں صاحب دواړه زما سره موجود دي دا هم زما خوشقسمتي ده چې دوی ما له خدای پاک دلته کې راکړو او ما ته مطلب اساني جوړه کړه نو الله دې دې ته ګوره مونږ بار بار شیرین به تاسو ته دا مو چې تاسو د برکته مونږ هم برکتی ځایونه ولیدا پیسې راکوي ته هم پیسې راکې بدل کې چې شکرانه راکوي پیسې مې شکرانه راکوي ځکه چې دا دغه دنه لګور نشو چې تاسو راشي مې سه دنه لګور شي مې سه چې مانه এখানে দাঁড়া থাকো আমো আইবো না এই সিরাত এখানে থাকো জুতা দিয়ে উঠতেছিস কেন هغه جمعات دی دنه شیرین زاده خو بیا مانځه پکې ولې غاړو نقد کاري وکړو دا یو تاریخي جمعات دی محراب رسول دی
وایي چې لکه دا د هغه وخت آبادي بالکل یې تاسو لکه غل نه خیر په دې خو بس دغه شوی او بالکل شیرین زاده صاحب نو دې تاریخي زی تر اتلل ستاسو او جی ستاسو سپا زړه په خوا خیال خواب کې راغلی چې تاسو بچرته کې دې زی ته کم ځای زما کې پړه کې راغلی بالکل زما پړه کې راغلی او ما چې زمونه زما طیب ته خامخازه او مطلب دا دی چې نن هغه ارمان زما پوره شو طیب ته درالم او هغه ځای ته هم رالم په کوم ځای کې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم نوافل ادا کړي او ما سره دا تقریبا هغه ځای دی کنه چې کله غوي په ګټو وشتل شو دا غوي چپل دا غوي بوټان د وینو نه ډک شو او په هغه حالت کې هغه په دغه باغ کې وګنه بیا دلته کې راغلي دي صحیح صحیح او دلته کې هغه سټے کړی دی آرام می فرمایلی دی صحیح صحیح او دا تاریخي مسجد چې کوم دی جوړ شوی دی د هغې په هغه کې وخت صحیح کې. نو بس ما خیال دی چې ورپشو دا مسجد علی دی دا حضرت علی رضی الله عنه سره منسوب جماعت دی او دا ځای کې هغه حدیقه ده هغه باغ دی په کوم ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته کې د طایف خلکو په ګډ ویشته او هغه باغچه ده دلته کې او د دې نه مخکې هغه جماعت دی کوم ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کړی او په تکلیف کې و مسجد علی رضی الله تعالی عنہ دی دلته هم ډېر شه زائرین راځي او هغه دلته کې نفل کوي بالکل دا د حضرت علی رضی الله عنه سره منسوب دی او دام پخوانی جماعت د هغه وخت هم تقریبا په هغه بالکل په هغه زوړ حالات کې تقریبا دا او هغه باغچه نه ده دا باغچه دغه باغچه ده کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلک ورته روان دي دا خلک روان هم دي روان دی کنه دا ټول روان دي دا زائرین چې کوم څنګه ځای نه ځي دا باغ دی دا مین زیته خو ته نشي تللی ولې چې دغه باندې پابندي ده نزو ته مو ته دغه باغ کوشش وکړو چې کوم نه پورې لاړو دغه باغ ته وځو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کومه تګټو گزارونه شو هغه دا ایریا ده او الله دې باندې خپل رحم وکړي نن زما روحاني ټور چې کوم دی هغه روان دی او زما سره امتیاز احمد دی او میا صاحب دی محمد اسحاق دې غار ته به شو چې موږ پکې مطلب دا سفاره شو دا ځانونه تاسو ودرو کنه نو موږ لکه مطلب دلته دې لپاره رالو چې را دا زیارتونه نه نیو ویزټ زمونږ د دې نیو ویزټ دلته دراتلو تحقیق شو د کیږي نو باندې مې حساب بیا به هلته کیمرا به دا کیږي هغه خبره راځي دې مقصد زمونږ دا دی چې په زیارتونو کې بل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په کوم ځایونو ګرځېدلی هغه مبارک ځایونه وګورو او مطلب دا دی چې زما خیال دی ډېر شخصي بخښنه کوي هغه پکې هم زه شامل یم چې مطلب دا هغه روحاني تسکین میله روحاني تسکین میله او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قدمونه یې خدای مبارک بهرحال ما خو ډېر زیات دعا کړه ما ته خو روحاني تسکین میلاویږي لګیم ښه انرژیټک یم دوبۍ کې تاسو دنګ بلډینګونه دلته هم دي او جی بهرحال دلته کې ډېر زیات ویزټ یې وکړو په دوبۍ کې په دې غرونو په دې کچا آبادۍ په دې باندې ګرځو بالکل دا بالکل بهترینه نظاره ده او زما خیال د هر څه نه ډېر د خوانه لګي مسجد علی رضی الله عنه طائف
دا د هغه وخت تاریخي جومات دی کوم چې په طایف کې دی او د هغه باغ سره خواته دی په کوم کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د طایف خلکو په ګټو ویشتی و او زخمی کړی و لهو لهان کړی و لیکن هغه بیا هم امت ته د خیر دعاګانې کړي دي او د ډېر تکلیف نه پس هم هغه امت ته بددعا نه ده کړې. دا تاریخي ځایونه دي د طایف مسجد علي دا د جومات اندرونی منظر دی او شیرین زاده صاحب لګیا دی نقل کوي. الله دې د دې ټولو عبادت خلوص مینه قبول کړي. میا سے مونږ کوي نپل کوي نپل ادا کوي. مسجد علي کې مونږ موجود یو او ډېر زیات الله خپل رحم وکړي. الله اکبر مازیګر باندې وي ها ده برج خلیفه ته ختلی دی او دا کوم برج دی؟ دا چې کوم مسجد علي رضی الله تعالی عنہ سره منسوب جماعت دی او دې ته موږ راوخدو ټاپ ته دې ته برج خلیفه برج خلیفه هلکه دا اوس بره به خطر شي که نه ورګه لږ څه ورګه. اوس دلته خو الیویټر نشته دی او نه اسکلیټر شته خو راخیږي یار دا شیرینزاده بھائی قلار نه و وی برج خلیفه ته په دغه کې ختلی یم په لفټ کې او دلته په سیړو راوختو. هلکه شیرینزاده اوس یې خوند وکړو. دا ټول فرق ښکارېږي که نه بلکل یې مازدیګر بانګ وایي دغه هغه باغ دی. دا باغ دی کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره منسوب دی چې وایي دلته کې د باغ مالک دی د کور هغه دانه ورکړه هغه ول دانه ورکړه او ته پې بسم الله ووایي نو دا هغه باغ اوس موږ تصدیق نشو کولی خو خلک دا وایي چې ټول مقامي دا ځای دی بلکل او سرکاري سطح باندې خو د دې ځکه ممانعت دی چې دا خلک د تبرک دپاره خاوره او دا دغه وړي او دغه نو بیا هغه دغه مسجد دی پښتو یې په پښتو یې راته ووایه لږه یار یار وره ته د کوم ځای یې افغانستان روډ یې ته موږ خو پاکستان یو خو یو خلک یو یو مورال واد یو ما وی چې مطلب دا ځای ولې مشهور دی او دا کوم ځای دی دا محمد رسول الله کل مکی شریف पे रहा है खबर बता दे चलो उर्दू में बात कर लो नहीं आती ना राजी तैब सिकल रहा د خلکو په کانو ويسته سیاره غي دی ویني وی خفه وکنه دلته راغی باغ ته باغ ته راغی داس د تانګورو نه دوی بسم الله او د سوق است بسم الله او د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اته ورته ما ته ایمان کلمه یو ایمان قبول کو دا ته جمعه جوړ کا داس منځنه به خادم وو چې کوم ملک ختم نصره صحیح په دې علاقه باندې هغه په ګټو باندې وشته شوی دي اودا دې ته وایي اودا څه کوي وسموري هلکه شیرینزاده ور خیال کوو باري نو وسم لکه مطلب دا چې خلک وایي لکه دغه ولي دا ولي په ګڼو تاسو چېرته ولي موږ وټه ډېره استلې موږ خلک استلې ها هغه رقم عادتونه اوس انا لله و انا الیه راجعون هلکه ورا زموږ په سر یې اختش ته وستا فکر را سره نه ته مکو ته ان شاء الله برداشت کوم دا پیغمبر صلی الله علیه ډېره مننه اورې کوړه دل سو بیرته اگې راو دې کوړه دل اگې روانه چي اورې دا هغه غلې دي چې په دې کې زما د پیغمبر
زمونږ د امت د پیغمبر مبارک خپې دلته کې د هغه قدمونه پرېوتي دي او هغوی د امت د خیر ښېګړې دپاره د دین دپاره د اصلاح دپاره د دعوت تبلیغ دپاره دلته راغلی وو خو دلته کې د طایف خلکو د هغوی د دین نصیحت او وصیت قبول نه کو او الټه یې په هغو باندې د کاڼو باران وکړو او هغوی یې لهو لهان کړ دا هغه حدیقه ده په کوم کې چې رسول الله سلم زخمی شوی و یار صاحب دا وای د کور هغه بوټي دي او دا هغه دغه دی جی دا وای دا هغه دغه دی دلته دا بوټي چې کوم ولاړ دي دا هغه بوټي او دا هغه باغ دی دا هغه کور دی هغه وخت باغ دی اوس بطن لګ دا هغه وخت یو کده ډېر وچ بالکل وچ دی ولې نن سبا خو کوم دي دغه دي بوټي دلته لګېدلي دي ډېر د کور بوټي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو پته نشته موږ سرچ کړه خو نه دی نه په دې کې د ډېر علم څه بحث نشته دی صحیح ده جی خو امت ته ټوله معلومه ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته راغلی طایف ته هغه د دې لپاره راغلی چې هغه د دین اشاعت وکړي د دین تعلیم ورکړي صحیح او په خلکو کې اصلاح پیدا کړي چې زمانه جاهلیت و کنه کفر و نو هغوی چې دلته راغله خپل تعلیم او دلته کې په دې علاقه باندې هغوی ویشته شو په دې باغ کې بیا چې کوم دی هغوی آرام هم فرمایي بالکل سمخ ورته زما خیال دی سمخ سړي دا نور کوم راځي ګور پاس دی ها پهله موږ کام چې کړی ودا دې تاسو دې ها دا د طایف ګلۍ دي الله لکه چرته لاړی چرته لاړی سیبا ها نو یورپ امریکا خو دی ول او دا دی جو فائنل زوینه چې ودی لیدا او بیا د منورما دنیاي نه ماته مختلف دا هغه باغ او دا هغه علاقه سجده کو هر ځای په واس نیولې ده دغه بالکل دا باغونه دي کم ځای کې چې مطلب دا اوس دا نشو ویلې زما سره خودونه وس دغه نشته او باغونه دي هغه او کم چې مونږ ته لوکل کس هسټري بیان کړه نو هغه موږ صحیح نو بهرحال اسیم ته زحمت تا ولنه ځل لګا نه او بالکل ته باغونه ده زه بالکل اصل پیل کې لکه پیلینګ سکے نو لکه دا خو هغه ځګونه چې حضور صلی الله علیه وسلم باندې په سخت په هغه باندې تیری شوی دي او بیا راغلی دلته کې اولنی کس چې اسلام قبول کړه کم نوم چې عباس و وایي چې لکه هغه ته د باغ ناول میوه پېښ کړې ده چې هغه بسم الله حضور صلی الله علیه وسلم ویلي او تاسو ته کړه چې دا بسم الله څنګه دا روډونه نه دا ګاډي و نه ایر کنډیشن وی نه یو په وېسنو په چون کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته راغلی د دعوت تبلیغ د پاره د دین د تعلیم د پاره تبلیغ د پاره چې آیا مونږ هغه محسوس کو چې راغوي مونږ په ګاډي کې په پیسې ګاډي کې او یا په خو راغلی یا په پیاده راغلی په سهال کې راغلی کنه نو مونږ هم صرف هغه فیلینګ محسوسولو د پاره چې مونږ هم په ځان کې هغه فیلینګ راولو چې را موږ پیغمبر دلته کې راغلی دی صحیح چې مونږ هم د هغه امتیانو کم سے کم د دې دیدار خو وکړو دلته خو راشو دا څنګه علاقې دي دلته به هغه څومره سختې تېرې شوې دي دا خو په وینا باندې ډېره اسانه خبره ده لیکن فزیکلی چې هغو ته کم ټربل کم جسمانی تکلیف ټارچر شوی دی خو الله ته زموږ نبي صلی الله علیه وسلم ته پته ده بالکل دا صحیح وایي باوجود شیرینزاده بای رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته بددعا نه ده کړې امت ته بددعا نه ده کړې کنه جبرائیل علیه السلام په دې ځای کې راغلی دی او ته چې ته ماته حکم وکړې چې دا غرونه د طایف دا غرونه موږ یو ځای کو دا خلک په منځ کې چک پچک شي نه
هغوی وایي د دې اولاد به چې کوم دی مسلمانان پیدا شي دوی په اولاد کې به دین راشي الحمدلله نن هر طرف ته په سعودي کې ټول اسلام دی کفر ختم شوی دی کفر تیری ختم شوی الله دې موږ ټول ته هدایت آمین. بل په ځای هغه ملګرو. فیلینګ باندې موږ راغلي یو او جی بالکل ټیک مهرباني نو دا ما جمعات چې کوم دنم دا هغه وخت کې دا جمعات جوړ شو اوس خو دې بیا نوی کړی دی خو لکه دا ځای چې کوم دی د جمعات دا د هغه وخت جمعات و او دا ځای کوم مقام باندې جوړ دی نو دا هم هغه مقام و نو زما خیال دی چې نپل پکې ادا کوم یا ګورو په طیب په غرونو کې موږ ګرځو دم غرونه دي یقین وکړه چې ته به اریان شې داسې غرونه خو چې کوم دی نو په اسفات کې هم نشته یقین وکړه داسې چړایي ده دا که نه چې دا ته نشم وویلی دا بالکل ولاړه چړایي ده په دې باندې دا سوزکي موټر او دا سوزکي ډبې مبې دا پې نشي ختلی ګورئ دې له به ښه پاورفول ګاډی ګورئ نو مونږ مطلب دا دی چې ګورو نو لکه ډېر زیات دغه دی او تاسو مونږ وګورئ که نه مونږ پکې وګورئ کله ناکله دا ځای مو امتیاز دی او بیا پسې مطلب د میا صاحب دا دی ناست دی او میا صاحب څنګه چل دی دا ځای چې د مخکې دلی که نه لیدلی ستا برکت صحیح نو بس دا ستاسو مهرباني ده چې مطلب دا دی ماته د تاریخي مقامات ښایي او دا ورسره لرې ساتلی سکول د عربي ګاوه راوړله وایي د عربي ګاوه څکمه ګاوه ښه شی دی ګاوا بس د شرخژ اوبه وایي دې څه خبره دا به راته ما ووایې که نه چې دا راته هم ووایه چې څه شرغشي مرغشي راغونډ کړي دي او دغه سخر سپیره غوندې دي او یقین ساتئ بس دغه شی دی اورېده نه هغه اول د موږ ډاکټر صاحب ډېر کول جو دا خو د خولې خوند خراب ګورې که نه مخه من دا ګایې به اوس کو او ګاوې به اوس کړو خیره عربي ماحول پکې هم ښه نه د عربیانو دغه ټیک دی کار دی چې عربیانو په شانتې کار هر ځای ته چې لاړ شي که نه د هغې څه نه څه دغه به ټیسټ کوې هر ځای پاکستاني کانه او پاکستاني سټایل او خپل دغه نو مطلب چې هغه ملک ته او هغه ځي ته د هغې فایده څه شوه بالکل ټیک وایي په خپل ملک کې سړی هغه هر څه کوي خپل خوراک او خپل دغه دی سړی تبدیلي پکې راولي که نه بالکل او چینج پکې راویسته پکار وي او دا وخت مونږ په طایف کې ناست یو په لاره روانو چې مونږ ویل چې ګاوه پکې وسکو دا د طایف بیرون ته وګوره که نه دومره مزیدار سیندونه روډ دی او ډېر ښه شادوګان دي یو شادو نه دی شادوګان دي دا روډ ته پکې لږ دا کم ورځ دا پکې ورته نږدې کو دا روډ تاسو چک کوئ که نه دا څومره غټ روډ دی الله یاله کومه ما په خیر علي جوړ تکړه خوشاله خیال کو ساته دا چې کم دی نو دغه راغلی ده تو سره لاس میلو کشین نه ما سره په کې میلا نه اسی ور سره خبر اوګه اے مرګرو لاړی نو دا د طایف د الهدا شادوګان دي الحدا او الحدا طایف لاړ وګه وته زه کوم ته کې دغه کې دا تختې ها سره نه دا هم ولې ده راشه دا شادوګان هم نشته شادوګان هم نشته شادوګان بیا ډېر شي دي هاي دا وخت چې زاده ور کوم دی هغه الله یو انټری اخلي دا شادو ماما نه امان دی ورور شانتی د مقاریګا یاره دا خو زناور دي نو نو بس زناور دي نو سور سره دي ها ها دغه ورشو
هلکه خطرناک ځایونو کې سیلفیانې مو کوي. بالکل د سیلفي ویډیو ولا جوړوم دا یې نه دا به څه کولای جوړ کوم او دا شادوغان به تم پکې وخېم مې سم به تم وخېم او تل ګراشي مې سم چې خاطر دې پوزم چې دا شادوغان ته وینې کنه دا سې شادوغان دی پرې چې دا مې سم برابر کې کاملې په وکړه زمانہ بنای کاملې د باندې وکړه مې سم زمانہ بنای ګور زلاله ما سړی وران دی. نو اوس په لکه مطلب دا دی چې زه د خپل څخه نه تیارې کا ورنه به کوو چې نو سره مونږ له بلا کوم نه بیا په څه ځم پسې کله بلا وسره کوو دا هغه تختی اته دا یو ټیک دی دا سره برابر دی ته په چې مطلب دا دی را دسو نو یې چاته نه دی ورهم سقار قارو عملونه کینو نه امره که سمره که ها دا کپ ورکوم چې خدای مزي وځي ها او راځي خوشا عمله کوي مړه وره که ها ځان دا خراب دي نه کی گاوا واسه گاوا دا ټول شو بڑا پچلی نه پوهیږي ګرو نو سکاس کا کتا خو بالکل وس کو یار هاي الله دا خپل ځای کوي ولا خراب کړل کې اوس دې نه پری دي او ایدا څه راکو څه چې سوخه ویډیو کو ټیک تا مطلب مخ بالکل فرنٹ ترالو ها دمکه بانګ وای کنه بس نه منځله مستند دا منځله موږ رالو او الله باندې پدې چې دا موږ ادا کې جوړ کړم تایب نه راورسېږو تایب نه رالو البیک دې پکې وخوړو البیک مې مو خوړو بیا پلس نه پس وس حرم ته روان یو مطلب دا دی چې تاسو دا نظر کته شي څومره فن کوي دا وګورئ کنه چې دا غړې دومره نږدې راوستم اوس په دې ځم دا هوټل بس خدای پاک دې پتام رحم وکي او پتاي رحم کړی دی مطلب دا دی چې دوره څه پکې نشته کړی دا موږ ته راځو داستا دا هم ستا دغه دی نن دا مطلب دا دی چې دې کې څه شک نشته وینه دی بلډینګ ته دومره ښایسته ښکاري کنه بس